الله دی ولا عمرونو صحت الله رب العزت ته مفسرین قبرونه منور کی اغه د قران لوی خدمت کړي دي خو هر یو د خپل دور سره خبره کړي ده هر یو د خپل دور مناسب خبره کړي ده اوس دا ضروری نه ده چې د کوم مفسر په دور کې کومه بیماری وا نو هغه دی وسومي قرآن په داسې انداز ویل چې د هر دور سره فټ راشي هغه د فکر حسینی او د هغه د شاګردانو تور رای امتیاز دی چې هغه په داسې انداز قرآن وی چې د هر دور سره مناسب دی او د هر فتنه رد او د هر باطل رد هغه ته نکیږي او معلومیږي ته نه هر دور والا تخپل اسلام کول شي او هر دور والا هغه ته نه د خپل وخت د بیماری علاجم کول شي یعنی په یو کلی طریقې سره قرآن پیش کو الله دې دا غي قبرونه منور کی او دا غي په طرز چې زمونږ مشایخ کوم د قرآن خدمت کی او ژوند دي الله دې عمرونو او صحتونو کې برکتونه واچي سورۃ النساء دیتا سورۃ الضعفاء موئی د کمزورو د حقونو سورۃ د هر دور یو فتنه زمونږه د دور فتنه سوټ کی دي انحصار پدې کې نه دی یو ټکه اده ترقای چیاره ترقی په کار ده او د ترقی ضرورت ته او مونږه بیک ورډ یو دویم ټکه چې هغه عام استعمالیږي نو هغه د روشن خیالی روشن خیالی په کار ده تنگ خیالای انتہا پسندای نسنو جوړیږي او سالو دریم ټکه هغه د حقوق نسواں او ازادی نسواں چې د خزو ازادي په کار ده خزي په قید کې دي او د خزو ازادي په کار ده او د خزو حقونه په کار دي او د خزو د حقونو چا आवाज ونکو هر یو دا چغوي هر باطل حقوق نسواں آزادی نسواں او دارنگی ترقی نسواں چاره د خزو د آزادی فکر پکار دی او دا تنگ نظری دا او دا خزی پا قید کی دی نو دا دی فکر پکار دی ہوئی دا زمونگا دا دور عظیمه او لوی فتنه دا قرآن مجید آغا آزادی نسواں او حقوق نسواں چه قرآن سنگ پیش کئی نو دا سے بل سوک نشی پیش کولے
بل څوک په دې طریقه باندې ازادي او بل څوک په دې طریقه باندې حقونه د زنانو هغه نشي پیش کوله. قرآن د دې وجنا سالم قرآن کې چرته سورۃ الرجال نشته ده چې د نارینو سورۃ او سورۃ النساء هغه شته ده چې د زنانو سورۃ. نو پدې کې با د زنانو د حقونو او دارنګ په موجوده چې څوک هغه د دې आवाज کوي څوک وجنه سورۃ النساء داغی کمزورو د صنف نازک داغی حقوق بیانی د کمزوری مخلوق حقونه بیانی. د قرآن په دور کې زنانو سرا سورۃ النساء دا سورۃ الضعفاء دا د کمزور خلکو حقونه بیانوي او کمزور صنف یتیمانانو زنانو معصومانو دارنګ نوکارانو وینځو غلامانو نکي کار نکي بل ځان ټلیفون نکي وینه کوي کلی کې خوځم کوي دین تینم کلی کې النساء کرا کمزور صنف نازک داغی حقونه بیانئی. تو قرآن دا نازل دلو پا واقع هم دا زنانو سر ظلمون کېدل او دا په مختلفو طریقو باندې وو. جبار مسلو ټلیفون کوي شي کار نه کوي څه چلې وي ابا ته عبد الجبار مسلو یو خلقو چې هغه زنانو سره ظلم په دې طریقه باندې کو چې زنانه په هیڅ کې نه حسابولې تر دې پورې چې زنانه ژوندۍ خاخولې. او دویم قسم آغاو چه آغای دویم قسم آغاو رومیان خلق او رومی فلسفه چه آغای زنانه انتہائی سر تخیجو لیوی او پاغی باندیم د زنانو حقونه ضائع کېدل.
او زنانو سره پاغه طریقوم ظلمو. اسلام درمیانه دین دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا درمیانه امت تے او درمیانه دین والا اللہ رب العزت ورکڑ دے نپکی زیادتشتے او نکامے آغا دوار طریقی اراد کری چی چاڑیر غرزولیو آغای امراد کرل او چې چاډیر سر ته خېجولې دا غي طریقې مراد کړه دا غي مستقل حقوق هغه او خودل هغه بیان کړل صدل ته بیانې سورۃ نور کې بیانې سورۃ احزاب کې بیانې بقره کې بیان شو او سورۃ طلاق کې بیانې دا سج نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه هم فرمایل چې حببا الیا من دنیاکم ثلاث حببا الیا من دنیاکم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة چستاسو دنیا کې ما تدریسی زونه خواستی یو خوشبوئی نو خوشبوئی ظاهر کې طبیعتونه خوشحالی نو دا الله د دین خوشبوئی مم خواخه ده او دویم زنانو کمزوری مخلوق سره احسان کول چې زه کمزوری مخلوق حقونه ورکم نو دا ما ته خوښ شوی دی او نبی علیہ السلام با د زنانو په حقونو باندې ډیر زور ورکاو ډیر زور به د زنانو په حقونو باندې ورکاو دا غلطه خبره ده چې اسلام کې د زنانو حق نشته او اسلام کې زنانو سره زیاته دي چې کم خلق دا واسکي د ازادي نسوا او یا د حقوق نسوا आवाज کوي نو په خپل د زنانو سره زیاتی کوي او چې کوم اعتراض په اسلامي نو اعتراض غلط ته ان شاء الله ځای په ځای نشاندهی کوم. نو سورات کې دا حقونه بیانې د زنانو او د انسانیت د تکمیل اصول به بیان کی دوی آل عمران کې بیان کړل او دو بدل ته بیان کی آل عمران کے علم او شجاعت بیان کرل سورۃ نساء کے حلم او عفت بیانی صبر او پاک دامنی اولنے آیات دا تمہید دے ټولو حقونو تا چې پردے حق ورکا پردے حق خوندی کاوا ما ذکر یو مور او پلار نه پیدای او د یو نکاح اولاد یې نو ول یو بل حقونه خوري. یا ایو الناس اتقوا ربکم یا ایو الناس اے ټول دنیا خلقو اتقوا ربکم او یاريږي د خپل ربنا نو څنګه یارا جلالین وای اتقوا عقاب ربکم بیان تطیعو او یریږي د عذاب در خپلنا بیان تطیعو په داسې طریقه چې تاسو دا غتابداري وکړي بیان تطیعو چې تاسو دا غتابداري وکړي نو اتقوا ربکم او یریږي تاسو در خپلنا الذي غزات خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو نفس یونا وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا د نفسنا زوجها بیبی داغو وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا د نفس دنا بیبی دو بیبی والا ته پیدا کړی دا
نو د دنه پیدا کړی دا نه د کیڼې پختای نه د ګس پختای نه الله پیدا کړی دا یا منهان مراد من جنسها چې لکه څنګه هغه انسانو نو بیبي ولهم الله انسان پیدا کو که انسان نو پیرو نو څه تماشا بوا نو وخلق منها زوجها پیدا کړ الله دنا بیبي دو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خوارکل دنا رجالا كثيرا او خوارکل دوارنا رجالا كثيرا ونساء ناری نڑی رو زنانهم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خوارکل دوارنا ناری نڑی رو زنانهم نوچه ناری نڑیر دی نو زنانهم دیری دی و زنانو سره د کثیران ټکه ونوي زګ ډیرواله چې ښکارا کیږي نو هغه په ښکارا کېدو باندې په ظاهرې دو اکوزې زمونږ جمعات کې ناسیو او نارینه جمعات کې ناستی نو مونږ وایو سړی جمعات کې ډیر دي اوس کې دی شي کورونو کې زنانو د سړو نه زیات درس تغوږي خي خو هغه مونږ تخکاری نه نوالګي دي او سړی مخامخ نو دا ډیر دي معلومیږي دا چې سړی به بهر ګرځي نو دې ډیرواله به معلومیږي او خزه به بهر نه ګرځي نو دې ډیروالی پته باندې لګي دې وجنه سړو سره کثیران ذکر کو او خذو سره ذکر نه کو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خوارې کړل دوارنا رجالا كثيرا ناری نڑی روزنانا واتقوا الله الذي تسالون به والارحام او یریږي دا الله غزادنا تسالون به والارحام چې سوالونه کوي د یو بلنا به پنوم دا غ باندې تسالون به یومانا چې سوالونه کوي د یو بلنا پنوم دا غ باندې دعمانا واتقوا الله الذي تسالون به او یریږي دا الله غزادنا تسالون عنه چې تاسو سوالونه کوي دا غنا با تفاعل په معنا د مجردو چې تاسو سوالونه کوي دا غنا ولا رحم او یریږي د پرې کول رښتې نه رشتہ دارای د پرې کول نو او یریږي رشتہ دارای پالي او پرې کوي ما ولا رحم واتقوا قضاء الارحام او یریږي پرې کول رشتہ داراینا ان الله کان علیکم رقیبا یقینا لا جنو د پتا سبحان ساتون کې نگهبان الله د ټول حالات معلومي ان الله کان علیکم رقیبا او یریږي د الله نه ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله دې پتا سبحانه رقیبا ساتون کې نگهبان واتل یتاما اموالهم اولنه حکم حفاظت د مالونو د یتیمانانو حفظ اموال الیتاما د یتیمانانو د مال حفاظت وکي واتل یتاما اموالهم ورګي یتیمانانو له مالونه دای ولا تتبدل الخبيث بالطيب او مبلوي پلیت په پاک ولا تتبدل الخبيث بالطيب او ماخلی تاسو لا تاخذو ماخلی تاسو پلیت په بدل پاک خپل مال پاک ته او د یتیم مال ستا پاک کې پلیت ته نو دا سم کاو چې یتیم مال خوندي کې خپل مال پرېګ دی هغه نه لګای او د یتیم مال لګای نو دا سم کاوه زکه دا پاک پری خودل دی او پلیت غستل دی نو خيار سره دا څه نه کوي ولا تتبدل الخبيث بالطيب او ماخلی تاسو پلیت په بل پاک ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم مخری مالونه دای یو ځای سره مالونه تاسو
چراغړ کی او د مال په کې خوندې کای ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم او مخری مالونه دای یو ځای سره د مالونو تاسو انه کان حوبا کبیره یقینا دا چې نو دا ګناه لوی وان خفتم الله تقسطوا فی الیتامى دویم حکم حفاظت د نفوس د یتاماو حفاظت د نفسونو د یتیمانانو لکه د مال حفاظت ضروری دی نو د بدن او د نفس حفاظت هم ضروری دی وآتوا الیتام وان خفتم الله تقسطوا او که یریږئ تاسو او معاشره په دې سره ځکه سميږي چې سود یتیم مال نه ورکړي نو ته حرام خوري نو چې حرام خوري نه حفاظت بسنګ وشي او معاشره بسنګ سمشي چې حرام خوري نه حفاظت او اصلاح د معاشره بسنګ راشي تانمو صحیح دی او نو نور څه صحیح دی نو دی وجنا اصلاح د معاشره بال راضی چې د مال استعمال صحیح وشي وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى او که یریږئ تاسو چې انصاف بونه کې ببار د یتیمانو جنکو کې نفان کیو ما طاب لکم څه مطلب دا چې ته وای که یتیم په نکاح کم نو د تاسو کولی څوک نشته نو کې دې شي چې زمانه به انصافي وشي نو یاریږي چې انصاف بر یتیمانو سره ونه کې نو د یتیمانو نه علاوه نور خزي په نکاح کا کې یو په نکاح کوي کدو په نکاح کوي کدرې او کسالور خو د یتیمانو نه علاوه نور نکاح کې والا یاد وې مدا چې یاریږي چې د یتیمانو جنکو سره به انصاف اونکم نو لکه څنګه چې د یتیمانو سره د بے انصافای نه ځان بچکای نو دارنګ د نور خود سره هم د بے انصافای نه ځان بچکا او چې نور خزه دانا چې نور خزه هغه سره نکاح کوي او بیا د هغه سره بے انصافی کوي نه د هغه سره هم بے انصافی مکوا چې هغه دی په نکاح واغسته نو هغه سره هم انصاف کوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى او کہریږئ تاسو چې انصاف بونه کې بار د یتیمانو کې فان کې ما طاب لكم من النساء نو په نکاح واخلئ تاسو ما په معنا د مان یو معنا فان کې ما طاب لكم من النساء نو په نکاح کې تاسو هغه زنانا چې خوښ وي تاسو ما آغا سوکو طاب لکم من النساء چه خواق وستاسو زنانونا ننورونا دیتیمانا نیلاوا یادو مانا فانکیو ما طاب لکم من النساء پنکاہ کئی تاسو ما طاب لکم پاغ صفت باندی طاب لکم چه خواق وستاسو من النساء زنانونا ما پاغ صفت باندې چې خو کوستاسو زناناونا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي تنکا المرأة لاربعین خذ خلق د سلور وجن په نکاح کوي لحسنها ولحسبها ولمالها ولدينها خذ چې په نکاح کوي نیاغی که حسنی دا حسن دا وجه نای پا نکاح کئی یا دا نصب دا وجه پا نکاح کئی او یا دا مال دا وجه چه پا نکاح بے کم نو مال با سر راشی او یا پا نکاح کئی لدینها دا دین دا وجه نا نبی علیہ السلام بیاوئی فاظفر بذات الدین تاربت اداک فاصبر بذات الدین تربت یداک نو تو د دین والاو کا دیندارو کا لاس د خاورو کې کړشا
لاز خاورو کې ککړ شه دیندار خزاو ګورا اسنه چې تش رنگوري او رنگ خرڅي بیا لوی بلا کور تراولې او بیا لوی بلا مې راوسته نو تا بلا کول وای نو دا چې صفات د زنانو ساکم خوخلو پاغو کا خو نبی علیہ السلام وی چې دیندار مناسب ده فان کې او ما تو ولکم من النساء نو په نکاح کې تاسو په صفات باندې چې خو تاسو زنانو نه مثنا دوا ثلاثه او درې وربع او سالور یعنی یار یو کسلا د سالور پورې اختیار دی د سالور زیات نشي کوله دام حقوق نسوان والا چغوي چې لکه څنګه وای سړی له اختیار دی چې دا سالور خزه کول شي نو خزه د امزان له خاوندان کوي کنه دا خو دواړه یو شی دی ناغه د امزان له لګیایي او ازادي په کار دی او دا نکاح کې راوستل خزه دا خو خزه قید کولی او موږ د ازادي نسوان لپاره چغو چې خزه موږ ازادي کو دا څه قیدونه متا چولی د خاوندانو دا ته وي منګه دا قیدونه تلری کو دا خبره غلطه ده خزه به خاوند پر خودل خزه پر خودل دا خزه قید کولی زکا او سړی لرا فکر کوي ته کوم سړی لرا سالور خو اختیار ورکول دا د سړی قید کولی او د خزه آزادولی پوهیږي په سړی لرا اختیار د ډیرو خو ورکول دا قید کول د سړی دی او آزادول از زنانو دی څنګه هغه داسې چې سړی له اختیار ورکړه د سالورو نو دې په سالورو پورو دی وتاړو دا هر یوې خزه د حقونو خیال بساتی دا غي د نان نفقه او د جامع او د ارث خیال بساتی او چې خزه هغه د خاون په نکاح کې شوانو آزاد شو څنګه آزاد شو پاغي باندې بوج د مزدورای نشته پاغي باندې بوج د جامع جوړی نشته دی ځان له پارام په کور کې ناشتي خاون دی ولا تیار راړي به ولا خاون راړي او کډیر خزه اختیار سړول اور نه کړی شي نو دام د خزو قید کولی ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې آخر وخت کې با زنانه زیات شي او سړی با کم شي زنانه به زیات شي او سړی به شي کم شي نو چې زنانه زیات شي نو چې سړی له یوې خزه اختیار شي نو یو سړی یو خزه وکړه او درې خزه پرس کبي نکاح پاتې شوی نو دا بی نکاح چې کمی پاتې شنو دا قید شوی ولی زکا چې دی د ژوند ضروریات دي د خزو د ژوند ضروریات دي نو دا به دی حاصلې او یا به ورپسې باروزی نو چې د ګناه په طریقه حاصلې نو هغه کوم قید کولی اولوی تفصیل لیکي بیا کوم نو خو پاغي کوم قید کولی او کچر تبار ور پسیوزی او د مزدورای د پاروزی نو دام داغي قید کولی کور ځان لنا سو تیار به خوړلا او زه قید کچ سار بځو ما خام برازي او مزدوری وکای نو اړ الټا قید کړه پردو مزدورو کې دون خلولا او د پردو حکمونو دی پابند کړه د پردو حکمونو دی پابند کړه
کور کې چې خاون لا ډوډۍ پخینو هغه ته قید وای او چې بهر پردو خلکو لا پخینو هغه ته ازادي وای عجیب انصاف د استاد وایا نو دا آزادول د زنانو دي دا قید کول نه دي مسنا ثلاث و رباع دوا درې درې او څلور فاین خفتم الله تعدلوا فواحدتن کیاری گئی تاسو الله تعدلوا چې انصاف بونه کوي په میاں د زنانو کې فواحدتن نغور کیوا فاختاروا واحدتن نغور کیوا او ما ملکت ایمانکم یا آغا چه مالکان شی ورلا خلاف سنستاسو یعنی وینزو سر نکاو کا خو چه دواو که او دریو که او بیا بے انصافی که انو دا ظلمونا مکوا دلتا ہوئی که یاری گئی دا انصاف چه انصاف باو نکی نو بیا یواو کئی رستو یوصل یو کم درشم که ہوئی 129 که ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء چاره وس نه لري تاسو چې انصاف وکړئ په میان د زنانو کې د انصاف وسوم نشته او دلته وایي چې انصاف نشي کولای نو څه وکړي یو نتیجه سره وته چې سره بیا وی خو سره نکاح جایز ده نور سره جایز نه ده نه دا انصاف فرق دی دلته وایي فاین خفتم الله تعدلوا کہری گئی تاسو انصاف باونه کوي هغه انصاف چې تاسو په وس کې دی هغه انصاف چې تاسو وس کې دی او تاسو اختیار کې دی کہریږي چې دا انصاف باونه کوم نو بیا یو خداو کا او رستو چې وای ولن تستعدلوا ان تعدلوا بین النساء او چاره وس نه لري چې انصاف وکړي په میاں د زنانو کې نو هغه انصاف دی هغه چې تاسو وسبار دی هغه ډو کول نشي نو ته خپل واس مکلف چې وس دی چې کوم واس کې د اختیار دی چې هغه انصاف به حکم هغه انصاف به حکم نو بیا زنانو اختیار در لشته خو دا یاد لرا چې د زړه اختیار تعالی نه دی نو هغه انصاف چې ستاسو وسه بار دی هغه نشي کوله اګه نبی علیہ السلام ابډیر انصاف کو داغه نه وسوک زیات انصاف وکي سره دې نه فرمایلو اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك اللهم هذا قسمي فيما املك الله دا زما وشته هغه چې زما وس کې دن ندي زه وس خپل کوما ولا تؤاخذني فيما تملك ولا املك الله پاغي منیوا چې کم تو وصل لري او زه وصل لرم یعنی که زما د زړه رجحان یو طرف ته او یو بیبي ته نو الله پاغي منیوا فاین خفتم الله تعدلوا نو کستاسو فاین خفتم کې اړې گئی تاسو دا جن صاحبونه کې تاسو نو غره کیا او ما ملکت ایمانکم یا غا چې مالکان شو الله سنستاسو ذالک ان الله تعالی دا قریب دا نږدې دا الله تعالی یومانا الله تجورو دا چې تاسو با ظلمونه کوي دا چې ظلم باندې کوي تاسو دا معنا ذالک ان الله تعالی دا قریب دا چې تاسو به ډیر کورواله نشئ چې سلور بی بیان نکړي دي انو چې یو بچی راړي انوم سلور شنو ذالک ادنا الله تعالی دا قریب دا چې تاسو به ډیر کومبه والا نشئ ډیرو بچو والا بنشئ یعنی دا اولاد د کمول دا طریقه قران خي چې خیر د خزه کم یو کا خدا نه خي چې په یوي کې بات کنټرول وکا دا نه وای چې په یوي کې پابندي ولګاوا درې معنا ذالک ادنا الله تعالی دا نږدې دا قریب دا الله تعالی دا چې تاسو به غریبانان نشئ لا يدري الفقير متى يعيل لا يدري الغني متى يعيل ولا يدري الفقير متى غناه نو يعيل فمعنى الفقير راضي وان خفتم عيلة ذلك ادنى الله تعالی دا قریب دا چې تاسو به غریبانان نشئ واتو النساء صدقاتهن نهلا
دریم حکم خذو لراغی مہرون اور کئی دا خذو حق مزائے کوام واتو النساء صدقاتن نہلا ورکی تاسو زنانولا مہرون راغی نہلا پا خوشحالائی باندے دانا چی داوی در باندے کے ماردن اخلی نا پا خپل طبیعت پا خوشحالائی والا ورکا فَإِنْتُمْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ کو بخی دا زنان تاسو تا عن شین سیسا منو دے نفسنا منو دے مارنا نفسان پا خپل طبیعت باندے فَإِنْتُمْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ کو بخی تاسو تا دا زنانا عن شین سیسا منو دے مارنا نفسان پا خپل طبیعت در تدارو بخی فَاکُلُوا حَنِيًا مَرِيًّا نخری تاسو دے لرا پا مزے سرا حَنِيًا مبارک دیشی تاسو او مریا بید یارنا بیدن خطونا خطیری دن کے خورئیے بیادل جائز دے خوچ بخلے رتا ندے ورطای چه وی بخا کنا گوره دا چل دے بس روکم وی بخا کنا او دیت تپوس کئی بخی که نبخی بخی که نبخی نو غریب خو شرمی گی خود باتوی چه ما بخلے دے نا وری کورلا دا دی مہر دیوایا که در تاوی چه نیمی دا نواغست نیمی تا پرو چنو دا پخپل ضروریاتو کیو لگو ستا خوخ دا والا کو ټول در توبه خو کنی می در توبه خو سیدا جائز دی اولی رضی اللہ تعالی عنہ وی چې پاغي دی بیا غبین واخلی او دوار دی خوري نو الله به د غبین بشانتی یو بل تخواږي کی فاکلوا حنیئا مریئا نو خړای تاسو دلارا حنیئا مبارک دی تاسو په مزه سره مریئا او به یارینا ولا تو سبحان علیکم مور کوئی کمقلولا مالونا دائی اللتی آغا مالونا جال اللہ لکم قیامن کمقلولا مالونا مور کوئی ذکر دا مال پہ استعمال پوئی گینا مال پہ استعمال پوئی گینا مولا لقاری رحم اللہ و مانا داؤم کی چه وتدخل فیه النکات العلمیہ علمی نکتے پا کم داخلی دی چې کوم طالب د سبق قدر نه کینو می وایو تا وتدخل فيها النکات العلمیه علمی نکته به کوم داخلي دي چې کما کله او استاد په نکته باندې پوي کینا نړ وایو تا ما الذریعه الى مکارم الشریعه فلا تو سبحان علیکم مور کوئی کما کول مالونه دایو چې مال بے ځای استعمالي ناغله مور کو نو چې علم بے ځای استعمالي نو غلې ورکوا هدي وجنا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د علم خودون کې نا اهل تداس دے کمقلد اللؤلؤ الخنازیرا لکه خنزیرانو تا چې د ملغلرو هاره چي لکه خنزیر ته چې د ملغلرو هاره چي چې نا اهل د علم قدر دې نه کوي نو می خایوتا ولا تو سبحان علیکم مور کوئی کمقلو مالو نخبل ستا مال نه مال لاغه دے خود تعالی اوس الله درکړه تصرف پکستا دے التی آغا جعل اللہ لکم قیامن جگر دور اللہ تاسو لا قیامن زمواری داغی چه تاسو داغی زموارانی یا جعل اللہ لکم قیامن چه گردول دا اللہ تاسو لگزران داغی قیامن سبب دا گزران پاگی معلوم وقت روی وارزقوم فیا ورکی دیل رب دیکی وقسوهم وارزقوم ڈوڑا ورکی دیل رب دیکی وقسوهم او جوڑا جامولا ورکی وقولو لهم قولا معروفا او وائی دیتا خبر خبر صدا چه بچه دا طول مالستا دے خوچرالوی شنو بیا بیدل درکم اوسول دا ڈوڑای بندو بس کو دا جامی بندو بس کو چرالوی شنو دا طول مالستا دے در بیکم وابدلو لیتاما حتی ازا بلغن نکاح سالورم حکم ابتلاء لیتاما دی یتیم تربیت کئی نو داغه امتحان کوا امتحان داغه کوا یتیم دی نو مال والا حواله کئی نو مخ کی وګورا چې د مال په استعمال پویږي او کنه کتا ولا ورک هغه په کمندونو د 500 روپو د موبایل کارت واغستو ما خامل نو یا به جنا کو سره خبرې کولې یا به رکانو سره خبرې کولې په زول ته څنګه او زه څنګه ما او کنه او خو دی خو
او بیا چې کمدنو ماخام کارت نو او دارنګي کله چې کمدنو په یو طریقه سیډي راوړي او کله چې کمدنو سینما ته تله او کله تله انو تیکی او کبابونو خوړلې او چراتونو ماخام ته پیسې ورسره نه وي فضل خرچو مور کو والله دا عقل نشته لا نشته صبر ورته که پیسې دی ولا ورکړي هغه بچي د 1000 روپیا والا چینی بل غراړي کوړه خو خبراړي ګوړه براړي نو الک ورپسې کا شات ورپسې کس لېګا چې څه کوي دی کده خپ طریقه باندې لګیاو سودا مو د مکړه او لړل تک چې کمونو کوکا کولا همس کله شو خدای سو په ځای باندې 3 روپو ګلاس اوس کده ګوړې شربات تاوي چې سړی خيار دی بچت کوي کې خيري سړی خيار دی او چې تو راتونو پای کې په صحیح طریقې سره او به ته چې کاکاجي دور پیسې ولګېدلې د 2 روپو چې کمونو ما پکې ځان لګ پلان کې شو خورو دا بقای پیسې ها کاکاجي واخله پوهه چې سړی د پیسو په لګولو باندې پويږي نو کې بیا ولا ورکین وری کولا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح او زمای امتحان کوي په یتیمانانو تر دې چې ورسیږي د وخت نکاح ته یعنی بلوغ ته ورسی فاین انستم منهم رشدان نو که معلوم کو تاسو دینو خيار توبو فاتپاو الیهم اموالهم نو ورکې دی لا مالونه دی کو خيار توب پکې نو 15 کال پورته انتظار وکا او که بیا هم د 15 کال عمر کې به خيار توب رانغه نو واره کولا چې وایلو زین نو وابلو زی په خپل دی بیازان لګټي تر ټول عمر داغه د مال ساتلو ذمہ وار نه امام سے وای فاتپاو الیهم اموالهم نو ورکې دی لا مالونه دی ولا تاكلوا اسرافا وبدارا او مخری دی لرا په زیاتی سره او په تلوارا اي اکبرو دا چې دی برالوي شي کراهیت اي اکبرو دا چې دی برالوي شي یاره بیا تلوار په کاوي د یتیم په مال تلوار کې زر زر خوري چې یاره رالويږي نو بیا نه مال اخلي ناسم کوا ومن کانا غنیان او اسوک چې به پروا د خوراک د یتیم مال یتیم نه یعنی مال یتیم ته ضرورت نشته لري ومن کان غنیان او اسوک چې به پروا فلیستعفف نزان دیوساتی لکه حدیث کې راځي غنا په معنی د بے پروا راځي لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي لیس مننا من لم یتغن بالقرآن نه زمنګ نو امت نه هغه څوک چې هغه ځان په قرآن بے پروا نه ګڼي نورو نه چې قرآن غو نعمت الله ورکړو او ځان په نورو نه بے پروا نه ګڼو لیس مننا من لم یتغن بالقرآن نو غنا په معنی د بے پروا راځي ومن کان غنیان اسو چې بے پروا فلیستعفف نزان دی ساتي د مال یتیم نه یعنی د مال یتیم ته ضرورت نشته ده بے پروا دي خپل مال اشته خپل ازمکه اشته چې پای کې کسبو کې وای کې کاروندو کې ومن کان فقیران او اسو چې محتاج کسب ته مال یتیم کې ومن کان فقیران او اسو چې محتاج کسب ته مال یتیم کې یعنی غریب دی نو بیا دغه خوري مال یتیم څه مطلب چې مالدار دی نو نه خوري چې غریب دی نو په سنت طریقه دی وته کینی او پرلته ته یو کته کوي دی نه فقیرن مراد دا چې محتاج دی خوراک د مال یتیم ته په کسب سره یو سړی دی مالدار دی خپل پیسې وسره شته نو د بل چا پیسو ته ضرورت نشته دی چې ویګټي او کسب وکیو کی خو بل سړی غریب دی هغه د چانه پیسې قرض کوي او هغه ځان له کاروبار شروع کوي یا به د چازمکه په درېما او پیجاره باندې کوي نو خدا ده کنه چې د خپل رواره د پیسې راوالي قرض او په دې کې تجارت شروع کی یا د خپل رواره د ازمکه هغه وکړي په درېما او یا پیجاره باندې نو نور له څومره برخه ور کوي نو دلته رواره له دې ما برخه ور کوي نو د رواره مال به محفوظي او ګټه به هم کیږي ومن کان فقیران اسوک چې محتاجا کسب تا په مال یتیم کې فلیاکل بالمعروف نو خریدا غیر را د شریعت په طریقه یعنی شریعت طریقه دا چې به حفاظت راس المال و اثمار فروعه چې
چې راس المال په خپل ځای دی و اثمار فروعه او داغي میوي نور زیاتیږي فلیاکل بالمعروف نخری دی لرا دی شریعت په طریقه فایزا دفعتم الیم اموالهم نوار کلا چور کوي تا دی لرا مالونا دای فاشدو علیم نو گواهانو گوری پا دی بانده گواهان پی قائم کئی سبا در باندې داوون کی چتر زما پیسے خوڑلی دی وکفا باللہ حسیبا او پورا دی اللہ حساب کو ان کے للرجال نصیبون پنزم قانون حقدار لخپل حق ور کئی نزنانو خپل برخه دا نارینه خپل اغیل خپل حقونه ور کئی للرجال نصیبون مما ترک الوالدان د پاره نارینه واغلا چې پری خودی مور او پلار او رشتہ دارانو والنساء نصیب مما ترک الوالدان او د پاره زنانو برخه داغنا چې پری خودی مور او پلار والاقربون او خپلوانو والدان هغه د خپلوانو نه جدا کړل خپلوانو نه جدا کړل اشاره ده کای کم سړی دا وې چې چاته چې دا څوک دی او د پلار باره کی وی چې دا زمون خپل له رشتہ داروم دی وې د قضیه د پلار نه حق ته پلار خپل او رشتہ دار نه دی موټر بند کړي پلار خپل او رشتہ دار نه دی بلکې پلار نه خو ته جزء خپل او رشتہ دار خو هغه چې لګ بهري او تاسو سره خپل ولی پلار خو ته خو د پلار نه ایسه او پلار ستانه ایسه ده ای کی خپل ولیش ته بیانې ته داغه نه جزء مما ترک الوالدان والاقربون کله کله کوئی مړ سیپری خو دې کې موږ تعالی سور کو پرې دوايي وینا مما کله منو او کا سور دا نه چلګوي دا نه او کډېر نصیب مفروضه اسی مقرر کړی شوی واذا حضر القسمت اول القربا دا ادب مشران تا او زورن مشران تا واذا حضر القسمت اول القربا هر کلا چراشی میدان دویشتا هر کلا چرازیر شویشتا اولو القربا خپل خپلوان والیتاما والمساکین او یتیمانان او غریبان فرزقوهم منه نوار کئی دیلت دی مالنا وقولو لهم قولا معروفا او وائی دیتا بینا خوا سمطلب یو سڑے مرشوه دی او داغو وارثان پاتی دی پاگی وارثانو کی یتیمانانم دی او پائی کی غریبانانم دی اغیر آلل تاتوی کاکا جی تزمنگا مشره دا مال اوی شکنه منگ ورطا عجت تے دا تقسیم اوکا زمنگ ورطا عجت تے تارتے بچے تقسیم کوما خود پلارم یاد کاکا جیوم قرضداری پاتی دی قرضداری دی چې دا قرضونه مرزونه خلاص شي دا ازمکه مکه برابر کم د دې فردونه برابر کم نو بیا تقسیم کوم خلکار پکې پاتې دي ها خیر د تاسو ضرورت ته نو هو الکا دا 15000 روپے تواله او دا 15000 تواله دا سورزان له استعمال وای بي د ویش نه مدال درکړه ځان سره خو وی لیکي ځان سره نو چې بیا ویش کو نو دا په حساب کو نو مخ کې ولا ورکته نه ورکه چې په خپل ضرورت پوره کی نو چې ویش راز رااله نو کو نور رسیدي عیسی کې نور رسیدي نو ورلا ورکا او کنه رسیدل نو تاسو خپل حساب په خپل وسه غسته دا وبس زیتنه غوسه کېږي او تما او دغه په مکوا بدره دی وته موایا نو د یتامو د مساکینو نه مراد د وارثان دي خپل خپلوان دي او که غیر ته نه مراد شنو بیا و آیات منسوخ ته نو خو نسخه ته ضرورت نشته دی والیتاما والمساکین دا په دی ول القربا کې داخل دي والیتاما یتیمانان رالل او مسکینان فرزقوم نو ورکی دی لرد دینا وقولو لهم قولا معروفا او وای دیتا بینا خام چه بچه نوری بدل بیا در کما والی اخشى الذین لو ترکو من خلفهم زورنا چه تا دی یتیمانان و غریبانانو لنور کئی نو پزان راوارو کنا تو مشرا یا مشرا کچرتا تو مرشی او ستا یتیمانان و غریبانان بچی پاتی شی او اغا سوکدا سے واپس کئی نو ستا واپس رس تیریگی ستا واپس رس تیریگی نو لگ پزان راوارو وی والی اخشى الذین لو ترکو من خلفهم او دیریگی آکسان
لو ترکو من خلفهم کپریخی وی دی رستر دینا ذریتن ضعفن اولاد کمزوری خافو علیهم یریگ دی پاغی باندے فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا نو دی یریگ دا اللہ نا ولیقولوا قولا سدیدا او وی دی وینا محکمہ مضبوط خبر دی کئی ولیقولوا قولا سدیدا او وی دی وینا محکمہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما زجر او زورنا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما یقینا کسان چخری مالون یتیمانانو و ظلم سرا یعنی بغیر د شریعت د طریقینا انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا دی ډکې ګډ خپل د اورنا اچي بغیر خپل کې اور اکل بالبطن یعنی ملا ابطنهم انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا دی اچي بغیر خپل کې اور اچي بغیرو کې چې دا د یتیم مال خوري وسيصلون سعيرا او زردا چې ډډو د وشي په ګارا مور باندې زردا چې دنه وشي اور ګرم تا شیخ صاحب رحمه الله د پنځپیر هغه وی یو ځل یو بوډا ډوډۍ کړو او راله شیخ صاحب ته چې راځ د مازوی مړو ما غله خیرات کړو او ډوډۍ بخوري او نږدې لومبای دوی مدرې مرزوا ان شیخ صاحب مار ته باندې مانه وکړو خو بوډا غوسه کېدا او باندې را دي ما ته ویل چې خبر راځي ویلاړلم چلړم مليان راغلي دي غړ مليان راغلي دي ناشتي یا با غوخه پکړې وراړې د غنمو ډوډۍ وا وکي خو درمه ختا وی یتیمانان ولالو چار چا پیرا ماشومان په استادان وی ابایتا چې ماشومان ته وایي چې زمونږ د دې په مخ کې شرمېږو نو یاغه ابای هغه رخصت کړل یا ابای ولاړه بیمار دی چې ابای ځا د ستا په مخ کې شرمېږي توم ځا پلا وی چې ابای څنګه لاړه وی دی ما ته وی چې بسم الله کوي بیمار دی چې بسم الله کومه وی چې آو بیمار چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یو خمولیانو په معنا پویدل ویلا سونه ټاکوالو پاسې دل په بل طرف باندې وتل چې موږ به تاسو را پوي شو ما چې پويږي دا وتل بار ما یتیمانانو ته اشاره وکړه چراشي یو لغوخه ورکوم او خوري غوخه ورکوم او خوري ما چې خوري چې غوخه په خيو خورولې ویلې ته می چې زئی بچي په بل طرف زئی ویلړلو ته لاړل یا باید ته می چراشه باید لوخي وړه یا باید رااله لوخي وړلو وما ته چې مليانو خډوړه نه خوړه ما چې هغه خودم را غوسو چې ولې ما چې هغه چې موږ له خلک چرګانه ویلې دې موږ له میخي غوخه پخ کړی دا ادا چلې واغه چلې وی چې خا دا به دی برانه بیا د خرغه دغه وخوري کنه یا خو بایګانو له کوم بیا کنزل نه ورځي کنه یای به وسو تو ګلی ویلو کنه ما چې ځکه خیر بیا خو بډوړا نه کیدا یا بیا خو نه باندې کړه نو دا ظلمونه شروع دی یتیم مال په قسم طریقو سره خوړو شیخ صاحب د پنځپیر مدذل علی ویالک استاد نه ترجمه کولا سورته فجر وتوی سورته فجر کې راځي اخره کې چې وتا کورنا تراث اکل لما خریتاسو میراث لرا په خوراک ډیر باندې نه استاد الک استاد ته وای چې استاد دې ټکی معنا راته وکړه کنه تا کورنا تراثا یاغه ته چې خریتاسو میراث لرا کنه وی چې استاد تراث او میراث خو عربی ده ما ته پښتو کې دې معنا وکړه پښتو کې راته معنا وکړه یاغه ته چې سړي خو میراث یادوم کنه وی چې استاد دا میراث څه شي ویل چې د مړي نه کمرستو پاتې شي وی خلک دې آیات معنا داسې ده چې وتاکلون تراث اکل لما خریتاسو مال مړی لرا په خوراک ډیر باندې چې استاد داسې معنا کنه وی چې آو کنه مې چې استاد دا ته چیر وخت دې پرلتوالی او دې شو متناس انداز مړی مال نه وی چې زسړې ته جوړم پنځپیرې شوې دالو پښتو کې قران وایو پنځپیرې واسيصلون سعيرا او زردا چې ډډوزو بشو بسو دې پګارا مور باندې یوسیکم الله فی اولادکم
شپږم قانون آغا فرائض مقدره من الله دا الله رب العزت نه مقرری سي یو سړی چې مرشي داغه ناروسو وارثان پاتې کیږي ځنې وارثان د نسبی چې هغه سره د نسب رشتہی او ځنې وارثان د سببي چې هغه سره د سرګانای رشتہی اولی آیات کې نسبی وارثان دي او د بل آیات کې سببي وارثان دي چې هغه د سرګانای دي ادواړه قسم بیانې یوسیکم الله فی اولادکم په حکم کوي تاسو الله په بار د وارثان استاد کې وارث اکثر اولاد دي نو ځکه اولاد ذکر کوي نو مراد ټول وارثان دي لذکر مثل حاصل انسان د پارا دی حواله کی صدا د دو جناکو ای صدا وی دا وګوره خدای ته عبادت قتل خدای ته عبادت قتل اغه لای دا الګ په نیمه باندې ورکړه او الګ لای زیاتې سور کړه الګ له 10 روپے نو جناله 15 ساده وای فکر دینه ده کړه کنه دا جنای کپلار کاروا نو نن نفقای پچا دی پپلار او کواده شو نو نن نفقای پچا دی پخاون دی کنه پچا دی پخاون او کپلار مړو نو په مشرور باندې نن نفقه دی نن نفقای په مشرور باندې دی نو په جنای باندې نن نفقه شته نه هغه له په کارو 4 روپے نه ور کړي پکار دا چې یو تانیزی ولوم نه ور کړي خدا چې ولنی مو ور کړي نو دا مې انصاف کړي دي چې زدا د پلارونو د پلار سره خدای پکار دا نو دا د پلار نه خول ور کړي دا ګینه هغه سره خدا غومم امانت پرتیجه پیسې کوي لذا کرے مثل حاصل انسان نو دا برینګ ویو طرف ته نظر لګي بل طرف ته نه لګي دا په یو سترګه کانای کنه دا په یو سترګه کانا دی تجدی ته ګوري چې جنایل عیسی دالک په نیمه ور کړه خودی ته نو ګوري چې خپل مراد سمر ور کړی دي مراد سمر ور کړی دي چې هغه باندې اړو سبو جمله دی چولې لذا کرے مثل حاصل انسان نه پار دالک عیسی دو جنا کو پاین کو نسان فوق اسنتاین نو کجرتا ویدا جنا کای فوق اسنتاین دوونه د پاسا دوا یا د دوونه برا فلهن ثلث ما ترک نو دایلا دوی سید دریونا هغه چې پریخي وی د پلار مړی پریخي یعنی د دریونا بوله دوی سی ورکی 2/3 ثلث ما ترک دوا درېمه دوی سید دریونا ما دا هغه مال ترکا چې پریخي وی دی مړی واین کان اتا واحدتان او کوي چرته کیا فلهن نصف نو دیلارا نیمه دا نیمه غصب والی 1/2 والی ابوائی لکل واحد منهم السدس اوز دیه مرشو مور و پلار پاتی شو نو والی ابوائی پارد مور و پلار لکل واحد منهم السدس نو پارا داری او تند دی دوارنش پاگم دا مما داغنا چی پری خودی وی دی مڑی انکانا لہو اولاد کوی دی مڑی اولاد یعنی اولاد وو نو د مور او پلار عیسی شپږم ادم مال وشپږ ځای کی نو شپږ یوې سوا مور لور کی یو پلار لام او بقای سلو حصے ود اولاد